تاسو ډېره مننه چې تاسو زما نه تپوس وکړو. زه NA4 ته ولاړم د عوامي نیشنل پارټۍ د طرف نه. الیکشن وشو، شروع کې هغه شان حالات خو نه وو لکه څنګه چې په 2013 کې یا په 2008 کې زموږ پارټۍ ته ترېټو موږ کمپین خپل دغه وکړو او خلکو زموږ ملګري چې کوم دي د هغې شکرګزار یم. هغې زموږ سره ډېره منډه تړله والې ده، ډېر په نری ووټ راکړی دی. خو دا کوم رزلټ چې راغی نو په دې باندې خلکو ته شکوک و شبهات دي، خاص کر چې څومره لیډ دغه اخیستی دی ظاهري طور باندې داسې نه ښکارېده. د اسفندیار خان خبره هغې کوي، هغې به ویله که دا د خلکو ووټي نو زموږ نه څوک نشي ګټلی، او که د پیریانو دیوانو دغه رالی نو د هغې د مقابلې موږ نه یو. نو په هغه خبره زما لږ دغه پیدا کېږي چې څومره زموږ خلک موږ سره ولاړو او څومره تسلي زموږ وه او څومره ریپورټس راتله یا څومره د الیکشن په وخت کې وه. نو مقابله کېږي، خلک دا کېږي په لږو ډېرو باندې مخکې مقابلې شوي دي، خو دا څومره لیډ چې دغه شوی دی نو دا شکوک و شبهات پیدا کوي. خلکو محبت کې ډېره زیاته اضافه وه، ملګري زموږ ډېر په تسلۍ باندې وو. څومره چې مخکې ووټونه اخیستی شوي دي د هغې نه زیات ووټونه موږ اخیستي دي. خو زه په دې حساب باندې نه یم پوهه چې دا خلکو داسې ده چې زه کوم ځای ته ورغلی یم نو ډېرو کسانو به ما ته خو د اډوانس ته د مبارکۍ دغه ورکوم، بل خلکو راته داسې ډېرو دا کړي دي چې د نورو پارټیانو دغه چې دي هغې ما ته وینا کړې ده چې دا ون سایډډ دغه دی او انشاءالله ستا به دغه راځي. د خلکو ټیک شو ووټونه ورکړي دي په هغه حساب باندې کېدای شي په عمران خان باندې دغه کړي او عمران خان چې کومې وعدې کړي نو زه غواړم ټیک شو که قوم هغه طرف ته هغه باندې واقعي اعتماد کړي او دغه شانتي ووټونه یې ورکړي نو اوس د الله کې چې هغه څه وعدې کړي هغه پوره شي او که هغه وعدې پوره کړي او هغه چې هغه ویلي دي نو زه هم دا دعا کوم او زه د قوم سره د هغې دغه مننه کوم چې هغې هم دا غواړي چې عمران خان د خپل کارونه وکړي، خو الله دې کړي چې څه ویلي چې هغه پوره کړي. او مشران څنګه څه وایي، مشر خو هغه چې مشر په دې باندې سوچ کوي، هغې خپله فیصله کوي. موږ د هغې ورکران یو، ورکر خو کار هم دی چې مشر څه غواړي چې هغې څنګه وایي په څه حساب باندې وایي نو موږ د دې خاطره دغه نه کوو. نن به د هغې فیصله وشي، هغه به راشي. زموږ د خپلې پارټۍ تینک ټینک چې کوم دی نو نن یې سهار راغوښتلی و، هغې په دې باندې سلا مشوره کړې ده. د ټولو ځینو نه خلقو نه خلک دغه راغوښتي دي، د هغې تاثرات یې هم دا کړي دي او زموږ دغه هم په هغې کې شامل دي. نو بیا چې مشران څنګه کینی او هغې څه فیصله وکړه په هغې باندې عمل زموږ دپاره لازمي دی. خامخا دا پیغام ورکوم چې داسې حالات په الیکشن کې راځي، ګټه بیداد چې کوم دی نو دا کېږي، یو سړی به ګټي یو سړی به بیلي. زموږ خپل ورکران ته هم چې هغې خپله حوصله دې نه بیلي، بلکې ما خو دا یقین دی ځکه چې دا زموږ اولنی وار نه دی. زه خان الله سره هغې ډېر مرستې کړي دي او په 88 کې هم هغې یو وار داسې دغه حالات راغلي وو، خو خلکو د هغې نه وروسته نور هم په جذبه کې شو. هغه جذبه ته زه هم اوس غواړم او زما خپل ورکرانو سره اوس چې کوم دی نو ټول راځي دلته موږ سره کښېني، بلکې اوس بره چې کوم دی نو حجره ډکه ناسته ده، سهار نه چې کوم دی نو زموږ دا ټول ځای ډک و په دا کې دا خلک راځي. هغې واقعي خبره چې منډه تړو وایي هغه لږه دا خو وي، خو د هغو جذبه ما ته د هغه مخکینۍ نه زیاته ښکاري، کمه نه ښکاري.